بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید لرم ټول به روغ جوړ وئ. د روژې مبارکه میاشت په وتلو دی او خدای دې وکړي چې دغې مبارکې میاشتې کې مو زحمت تاسې ټولو ګناهانو مغفرت شي او خدای مو ټولو باندې رحمتونه نازل کړه. چونکې کیدای شي نن عید شپه شي، ضروري مو وګڼله چې عید شپې او د عید ورځې حوالې سره ځنه شیان یا شکوک و شبهات یا ځنه اعمال دي چې هغه تاسې ذهنو کې دي، نو هغه صاحب ورسره لږ ډسکس کړو چې تاسې کوم ډاپ دی یا نوره کوم مطلب شکوک و شبهات دي هغه لرې شي او څه کول پکار دي هغه تاسې ښې طریقې سره وکړئ. نو مو سره علامه اخلاق حسین شریعتي او هغه امین حسین موجود دي. خدای دوی زنده لره، دي کې دوی خپل خدمات کوي، چا هغه اعتکاف دی، چا هغه جوانانو سره سټډي سرکل دی او نور څه دي، هغه کې دوی هر پلیټفارم باندې دوی ټول نه مخکې دي. خدای دوی ته اجر ورکړي. هغه صاحب عید حوالې سره یو عید شپې حوالې سره لږ څو کوشچنې دي درته وایه چې د عید میاشتې لیدلې حوالې سره د هغه سیستاني او د هغه رهبر څه فتوا دی؟ آیا د ضروري دی چې خامخا په سترګو ولیدلی شي یا که کوم ټیلسکوپ دی هغه سره وکس یا څه بک نه لري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته اوریدونکو لیدونکو ته سلام عرض کوو او دعا دا کوو چې خدای روژې مو قبول وګرځولی کړي، سره د اعتکاف نور عملونه خدایي ټولو مسلمان ته خدای مبارک وګرځولی کړي. چونکې مو اجتهاد بحث دی، هغه ځای کې روایت ایشان سره غلی چې تاسې میاشت ته وکسئ، عید وکړئ، میاشت ته وکسئ، نو روژه واسطه معیار د میاشتې لیدل دی. اوس آیا دغه لیدل ټیلیسکوپ سره کیږي یا نه کیږي یا خامخا دغو سترګو سره به انسان کس شي؟ اجتهادي بحث دی. سیستاني هغه کومه مبنای ښیي، نظریه یې ښیي، د اجتهاد بنیاد باندې هغه دا دی چې ته مأمور نه یې، یعنې مجبور نه یې په دې خبره چې خامخا د ټیلیسکوپ سره وکسې، لذا ضروري دی چې دغو سترګو سره دا پکار دی میاشت ته ولیدلی شي. اما رهبر والا کې دا دی چې مثلا معیار لیدل دي، خو هغه سترګو سره وي خو هغه ټیلیسکوپ سره وي. دا هغه روایات نه کوم فهم دی یا معنا دی کنسپټ دی، هغه د مجتهدین دی انداز سره خسته دی. صحیح. او صاحب د میاشتې لیدلې دپاره څومره ګواهانو شته؟ لکه اکثر خلک وایي چې مو ولیدله، خو انسان په مطمئن نه وي چې آیا دې میاشته لیدلې دی که نه دی لیدلې. اول خو دا دی پکار دا دی چې کوم فکر مسله دی هغه دی چې دا څه تکلیف څه تعلق نه لري. دا سبب مغه ټیلیسکوپ غیر ټیلیسکوپ بېله بحث دی. نوره انسان پکار دی خپله دا میاشته وکسي، ټول له مخکې دې ته خپله ضروري دی خپله یې وکسي. چېرې مو میاشته ولیدله، مخکې ښه خلک به لږ به متخطله دعاونه به یې کولې، وړ بچي به ختل الله میاشته مو ولیدل. اوس هر سړی بس خبرو ته ناست بل ته ټلیفون کوي چې څه وشوه که نه. نو لږ دې حوالې سره انسان پکار دی خپله خواري وکړي. که بیا دوو عادل کسانو چې هغه درویغ نه وي یا هغوی ګواهي قابل قبول وي، عدالت یې وکړي، هغوی کوي یا صحیح دی، هغوی سره میاشته ثبتېږي. یا مثلا دومره زیات مخلوق خلکو یا 50 کسانو 100 کسانو ځالته بیا عدالت شرط نه دی، نو بیا انسان ته یقین کړي چې دومره کسان درویغ څنګه یایي. نو دا یو انسان خپله یو دوه عادل ګواهان یو هغه خبره شیوع شي، پرشانه شي چې میاشته څه شوي دی لیدلی شوی. و یو شی دا بل او کې مد نظر وساتو، د ځینې کسانو چې ووایي اول میاشته دونه دی، د دویم دی دومره غوټه وه، دومره هغه وه لوړه وه، دا هغه نه دی. دا شی دوی مخ کوي موفقي کې مسله دی چې د اول شپې میاشته ضروري نه دی سناریو کېدای شي غوټه وي، دا شی کېدای شي. او صاحب که انکیس میاشت سترګو سره نه ولیدله شوله، لکه کورمې مثال ډېر کو او هلته حکومت اعلان وکړو چې میاشته مو ولیدله، آیا هغه سیستاني مقلدین د عید منع کولی شي؟ خو هغه خو داسې دی چې حکومت سره مو نه شو کوی. ځینې کسان وایي چې ولې ته کوم ملک کې اوسې په هغه ملک مطابق به ته عمل کوې، ټیک دی، مو د ملک قوانین امنو اصول ټوله به منو، خو ځینې شیونه فقهي مسایل دي که نه. اوس سبا حکومت اعلان وکړو چې تاسې به خامخا هغه دی المونځ دغې طریقې سره نه کوئ، دغې سبا کوئ، نو څه کوو چې هغه والا خبره خو مو نه شو منع کړه. صحیح دی، هغه به ډېر ځینې شرایط مو نیوکه کوي. خو بله خبره دا ده چې پاکستان سره باندې هلال کمیټۍ د هغې کې شیعه علما یاد دي چې که چېرې هغه نه مو ته یقین شو نن سبا دا مسله ځکه څونه دی چې اوس دلته کورمې کې مرکز نه اعلان کېږي، هنګو کې جمع عسکریان اعلان کېږي، پېښور کې جمع شهید نه اعلان کېږي، اسلام آباد کې جمع کوثر دی. بلکل داسې څه اوسې کراچۍ پورې ټول علما پرشان شوي دي، یا هغوی یا دغو سره هلال کمیټۍ سره بیتوي، خود هغه علما وخت خپل کسان کې نه اوسه محمد حسن جعفری زی د ایزو څه دی هغه کې دی، بلتستان کې کوم پیشمام دی، هغوی خپل پروګرام دی هلته خپل کسان کې نه وي هغوی. بلکل چې هغوی هلته دا میاشته وکسي نو بیا
هغوی خپل اعلانات کوي لکه ټولو کې اول مازدیګر یا سکرو کې راځي که نه بس دا وي چې هغوی کس د ځای نه کوم کس چې کوم ځای نه نن سپا دي هلته خلک یې نه وي او صاحب که انکیس عید مشکوک شو لکه 2 کاله مخکې عید مشکوک شو چې ویله دی چې ویله نه دی کله چې عید مشکوک شو چا ته پاتې یعنې دی خو هغه خو مخکې خو داسې و چې یاره یوه ادارونه چې نه اعلانه کېدل اوس خو دا واضح چې مشکوک شونې دپاره پسې ځای پاتې نه وي که نه چې کله اوس مرکز نه اعلان وشولو یو غټ غټ علماو تایید وکړلو اوس خو دا نه خو څه که نه وي لیدلي څه ورته چې دوی د خپله عیسلا بلا به ګردنې ملو نو اوس خو دا مسله شته نه که چېرې هغه پرسنلي شو ته دا مسله جوړه شوه د دغه بهر ملکونو کې هغوی ته لکه مسله جوړېږي هغوی بیا داسې وکړي سفر وکړي وځي سفر وکړي وګرځېږي 22 کیلومتر سفر اراده وکړي چې موږ څو نه ولې لپاره څه مسله نشته خو اوس نن سوال تاسو نه شو اوس امارات کې قطر کې بقاعده سیستاني هغو دفتر دي هغوی سره رهبر دفتر دي هغوی بالکل هغه پرېږده اسټرالیا کې هغو دفتر دي هلته ډایرکټ ورته ایسه امریکا کې به ملګري دي هغوی هم دا خبر کوي چې موږ رهبر دفتر سره بتا دی سیستاني هغو سره خو لږ به دوی خوارۍ کوي چې مثلا ابوظبي کې یا امارات کې یا مثلا قطر کې دغو ځایو کې بقاعده هغوی دفتر سره بتا وکړي چې هغوی ته تصدیق وکړي صحیح دی که نه اوس که مثلا نوه روژه زه یو سوال دا ورته کوم څه کسه دا موږ یو غم شته دی ټوله ورځ داسې ښه صبر نه وکړو هېڅ څه غم رسنه نه وي خو چې دا روژه مو دوی رانې راشي که نه او شه بیا پاتې نه لګېږي چې دا شی مو ور وشو سوره مو خوړله که نه دغه ځای کې یو بېصبره یو د هېڅ شپې ته ډېر بېصبره وي خو د یوه ورځ بله نه صحیح که نه صحیح خبره ده یوه ورځ دا 29 ورځې ته وساتل یا 30 ورځې ته پوره کړلې که ډېره هغه شکمنه شوه خبره لوړه خوش قسمت دي کسانو ته یوه ورځ که خیر دغه نه بس ته سفر وکړې وکړه لوړ وګرځېږه بلکل صاحب دینه مخکې چې زه عید ورځې کوم هغه دي اختر لوړ شم نن شپې عید شپې حوالې سره خو څه داسې نور څه نه څه ته ناظرین ته وړاندې عید شپه هغه کېدای شي امین هغه ته اشاره وکړي فضیلات مندو بیان کړي زه مغافي کې هغه ته موضوع محدود کو هغه داسې مثلا دا شپه یا څه دی کامه نه دی چې مثلا مو وایي چې لیلة القدر شپې حوالې سره یو مثلا شپې تېرولې حوالې سره عباداتو حوالې سره چې عید شپې په باره کې باقاعده دا شپه ته اوسې زنده وساتئ اعمال ذکرونه وکړئ دا شپه دومره مهمه ده او صاحب عید المنځه حوالې سره دا عید المنځ کوم دی دا واجب دی که مستحب یو دویمه دا چې آیا واجب خو نه دی دویمه دا چې آیا څو کسان المنځ کمرې کې یا یو بل ځای کې چې ته چونکه اوس مولا غیر پردې کې د الموز واجب نه دی مستحب دی لذا که ته اجامې څه کوی کوی شي که ته غواړې فرادای وکړې خپلې کمرې کې وکړه اوس کومه دعا نیسه دي فرد واحد کوی فرد واحد بلا کوی شي د کومه دعا څومره اللهم اهل الكبراء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل التقوى والمغفره که نه دغه کومه دعا دی د 15 وارې اول قنوت کې البته 4 دی خو بس یو اسباب رجوع مې وایو دریم کې مثلا درې دی 4 د مو وایو که نه دا که ته نه وایه دې په ځای وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او صاحب دین علاوه کومې 2 سورې دي سبح اسم ربک الاعلى ولا یا والشمس والضحاها د دې په ځای ته خپل روټین سره قول الله سره وایه کافي ده کیږي دې دپاره خو خطبو څه ضرورت نه خطبې دوی خطبې هغه سیستاني او بنا بر احتیاط لازم بنا بر احتیاط لازم دی چې فتوا نه ده یعنی کدی مثالی کتاب المجتهد ترجمه کې هغه خطبه لازم نه ګرځي خطبه مال ولا بس عمر روټین کې دوه رکعات المز دی یعنی ثواب زیات دی دغه منځ شته د به په کور د څنګه دا موبایل دغه وکی امینه او بشر ته کې دا د سیده چې یغه شپه د څه د جوایز شپه د انعامات شپه د انعامات ورځ د سیده قیامت ورځ نه کم نه دی دا کنه بالکل او صاحب یو بل کوېسچن کیږي اکثر عید شپې مو جوانان چې هغه ته نیانو ته هغوی بیا سینګار دپاره یو ځان جوړولو دپاره داسې کلر استعمالوي چې هغه په ویښتو ولګېږي نو هغه ته به بیا 20 غنټې او 15 غنټې څه به نه وي نو دې دوران کې هغوی بیا شپې کوم لمونځ وي هغه ته یا تیموم وایي او سبې ته یا وایي آیا دا تیموم دوی ته جایز دی دا تیموم دوی کېږي او که په کار دی چې دا کلر ونه لګوي وضو وکړي نو داسې دی یو په کار دی دا شی وکړي د مغې ښځو والا لوبه شوه نو څه د کوم بیوټي پارلر والا دي که نه چې هغه مور ورته وایي چې ونه ژاړي که وژړي دي بیا دا بیوټي پارلر کلر څخه پرېږدي که نه خو دې نه علاوه مثلا بیا یې څه دی الموز مسله جوړېږي یو دا شی وکړي چې اول وضو وکړي وضو اول وکړي مثلا مستحب نه څه وضو وکړي او شه بیا 20 غنټې که د وضو د ستایش که نه بله دویمه خبره دا دی چې دا کلر یې وکړل هغه نه بعد مثلا المونځ کله قضا نه وي شی ته هغه ټایم کې تیمم نه شي که مثال درکوم زه 12 بجې ورځې اذان وشو اوس 12 بجې چې دی اوبه ساره شته نه ځان مو ستړی کو اوبه نشته سترګې وغړولې زه هغه ټایم کې تیمم نه شم کولی زه به صبر کوم 2 بجې
بیا 3 بیا 4 بیا 5 بیا 6 بجو پورې چې کله غروب ته ټایم پاتې شي چې اوس پوهېږم چې اوس لمونځ که زه کولی خطره دی هغه ټایم کې بیا زه تیمم کولی شم داسې فورا تیمم نه شي کولی هغه صاحب خبرې به کوو زه د مایک امین هغه ته ورکوم هغه صاحب درته وایه چې عید څه مډل خلکو سره په کور دی منو شي بچیو سره عزیز قریبو سره عید ورځ مو ته یو به ته تګ راتګ څنګه دی څه فضیلت لري بسم الله الرحمن الرحیم عید خوشحالی ورځ ده خوشحالی دندې ته ایسه انسان خپل معاشره کې بالخصوص رشتہ دارو سره خپلخواني سره هغه خوشحالي شیر کی او اسلامي اصول هم انداغه دي چې خپل رشتہ دارو سره ایتو یو رابطه وي بالخصوص عید ورځ باندې پکور دی خپل بچو سره انسان رابطه وي خوراک دی چکاک دی نقد و پیسو حواله سره انعامات وي خو بهرحال ایمو د کلی کوم ماحول دی کې یک یو نویا نه 15 خونې کې وي جاینټ فیملی زندگی دی کلی زندگی دی خو دا شوی نه اکثر شهري هغه طرف پیس هغوی انتهایی مجبره وي پرکو ته څه ته یعنی که انسان خونې کې نه وي نو هغه خوشحالي څه کومه دی هغه کومه فیملی دی اندې سره کوم کلی سره منو کېږي خو بهرحال انفرادي طور باندې هم هر یو انسان ته پکار دی چې هغه عید ورځې خپلو رشتہ دارو سره سلام و کلام وکړي خپلو بچو سره خپل خپلخوانۍ سره څه عیدي کومه خوشحالي دی هغه خوشحالي نور سره پکار دی هغه شیر کړي صاحب دی ورځې چوته که مړۍ ورکړي خوراک ورکړي څومره فضیلت یا دی ورځې صدقې څومره فضیلت نو عید ورځه اسیا خوشحالی ورځه ده خو شوال اول کوم ورځه ده پکور ده انسان هر وخت بل سره تعاون کوونه قرآنای سه بل سره تعاون وکوي نو زه خود سه هم څه عید ورځې چا سره ته تعاون کوي شیخه خبره ده خو بهرحال د اول عید ورځه کوم روزه تازه تیر شي نو موسمینو ته او ناظرینو ته گزارش ده چې عید ورځې خوراک بیا لږ احتیاط کوي ویل څه نه لاس بجونی بیا هر سړی ګندرګای شوی لذا دی طرف ته سوچ وی ډیر خوراک نه دی پکار صاحب دا عید کوم وصل دی آیا مستحب دی که وای کې دي سره لمونځ کېږي دا مستحب دی دا غسل یعنی دی که دلته وکړو د عید کوم لمونځ خو دا خو هغه دی رهبر والا کې خو داسې دی چې هغه کې مستحب غسل سره وضو بیا کوي اما رسېستنې والا کې چې کوم غسل مستحب سونه شبیه ته وي ته هغه سره هغه کولی شي لمونځ کولی شي خو ښه خبره دی بهتره ده چې ته اوس څه وکړي وضو یې وکړي د عید الفطر فضیلت کوم دی روایاتو کې څنګه دی یا د فضیلت څومره دی او لږ دا اسلام کې ځینې ورځې داسې معینې شوي دي چې هغه عید سره منسوبې شوي دي جمعې ورځ ده عید غدیر ده عید الاضحی ده او عید الفطر ده د عید الفطر یوه عظیمه ورځ ده د سعادت د خوشبختۍ ورځ ده او روایاتو په مطابق دغې ورځې چې د کومه انسان روژه وساتله دغې روژې هغه محصل هغه نتیجه هغه صله پروردګار عالم دغه انسان ته ورکوي نو انسان دپاره څومره د فضیلت ورځ دی چې لکه محشر میدان کې انسان ته ښې لا سره عملنامه میلویږي چې دغې ورځې دغې روژې صلې کې پروردګار عالم دغه انسان ته کله صله ورکوي نو دا انسان به اوس خوشحال وي او دویا دا دی چې پروردګار عالم دغه کوم مات ګوډ عملونه وي دې صله مو ته خدای ښه انداز سره راکړي نوره دغې ورځې فضیلت مولا علیه خیال دی خوشحالی صرف دا نه دی چې خوراک او چکا سره خوشحالي دی بلکې انسان دغې ورځې داسې کردار ادا کړي چې هغو کردارو کې خدای معصیت انسان ونه شي نو دا بیا عظیمه ورځ دی فضیلت ورځ دی خوشبختۍ ورځ دی انسان دپاره که چیرې دغه انسان ځنه معصیاتو سره ګناهو سره روبرو شي نو بیا دا عید ورځ دې دپاره یو قسم ته زحمت ورځ دی عید الفطر حوالې سره څه پیغام لري عید الفطر حوالې سره به یو ته پیغام زه داسې ورکوم کومه دعا چې مو ولویلو د قنوت کې هغه کې یوه جمله دا ده چې وجعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا چې خداوند عالم دا ورځ ټولو مسلمانو ته عید ګرځولی دی او پیغمبر کریم دپاره ذخیره شرف کرامات ګرځولی دی نو پیغام ټولو مسلمانو دپاره دا دی چې کم از کم عید باندې مو تاسې یو اتفاق دی
چې عید الفطر اهل سنت مانی شیعه مانی کنه ټول مسالک مذاهب کم از کم عید ورځې مو د وحدت پیغام ورکو د اتحاد پیغام ورکو د ورورولۍ پیغام ورکو د امن پیغام ورکو و د عزت مسلمین پیغام ورکو چې مسلمانو عزت چی کې ده چې نن یو وړوکی غدې سرطاني کینسر مرض مسلمانو منځ کې پیدا وشي د اسرائیل والا هغه لرې کول طاقت اوس ممکن نشته دی نه معالجه کوای شو نه ځان لرې کوای شو د غزې پیغام پکار دی عام شي ټولو مسلمانو ته چې عید ورځې کم از کم هغه جهاد میهاد خاص مسلمانو اوس پاتې دی نه حکمرانو نه د نورو نه په دعاونو مو نه ستړي کړل او کم از کم د ډونیشن غزې ته عید ورځې ځم څه وشوی وي خو چې لکه څنګه خپلو بچیو ته تاسو عید برخه ورکوئ نوي کپړې ورته کوئ کم از کم یک کپړې درېیمه حصه سویل که اوس مثلا مو اکثر سره کیش نوټ فرش نوټونه سره وي هغه لزګونان یا شلګون یا 500 یا شلګون ورکوي نن داسې مو که دا شي چنده دا وکړو دا وکړو چې دا د مدید برخه غزې ورته ورکړو نو دا به ډېر ښکلی هغه اثار وشي پیغام به وشي او غزې ورته به ګویا د امت رسول پیغام دا ورکړي چې مو تاسو سره دغکې شانه بشانه ولاړ یو او سره د عید ورځې چې لکه څنګه مینه خبرو که د جوایزو د انعاماتو ورځ دی چې دا ورځ مو خرابه نه کړو په ګناهانو ویلې چې دا قیامت نه کمه ورځ نه دی 29 ورځې یا 30 ورځې روژه تاسو وساتله اوس کوشش داسې وکړئ چې دغه روژه بلې روژې سره تاسو شی کوئ میلاو کوئ لکه څنګه معتکفینو ته زه پیغام ورکوم تقریبا 500 پلس ته دلته چې کوم راغلي وو درو شاتو کې وو هغوی ته مو پیغام دی چې بل اعتکافه پورې ځانونه ښه محفوظ وساتئ معاشرې چې څومره ښه کارونه دي تعمیري کارونه دي هغې کې بډ چټ کې حصه واخلئ تو دا څه خلکو چې د اعتکاف والا دي تو دا څه خلکو چې د روژې والا خلک دي د دې وجې نه چې دا 29 ورځې تاسو دومره خاطره کړله چې حرامونه مو لاس اوس حرامو کې مثلا خصوصا دا څه اوبه نه شي چې مړی نه شي خوړی نه نشو سره پکار دی و ساسې کوشش وکړو چې د غصب نه حرامو نه پردي حق خوړلې نه مو چې وکړو لاس واخلو بیګا خبر شم چې یو ځای کې د څه عجیبه مخلوق دی ګنده مخلوق څه هغه قبرستان ولا ځمکې کې ټریکټر چلولی دی هغه یو قبر دی دغه خاورې ورنږدې کړي دی هغه ځای کې ځان ته اوس هغه ځمکه چې قبرستان ځمکې هغه غصب کوي نو دا خو نه شوله دا بیا روژه نه شوه چې هغه ټایم ضایع کول دي نو دا څو پیغام مو عید حوالې سره و تو یا اشاره وکړه اکثر خاص کر جوانان هغه د روژې کې کنټرول وي ګریه یا کوي عملونه یا کوي قرآن مجید یا و اکثر ګناهانو نه ځان بچ کړي خو ځکه الله هغه وځي روژه وځي او ذهن کې دا سوچ وي چې بس روژې کې ګناه صحیح نه شو اوس ختم شو اوس بیا کوو نو آیا داسې کسانو ځان چارج نه دی کړی که دوی اعمال چې کوم دي روژه چې کوم دی هغه یې صحیح قبوله نه دینې عدنان هغه ما یوه مخکې پیغام کړی تو شیربه کړی دی مسم والا پرهیزگار دی له هرونه روشی مسم ای روژه پرهیزگار ای محرم ای سپاره محرم کې سندرې نه واورند سیخې واوري سپاره کې نه واورند سیخې واوري خوش صفا د سوای از دغه دوه میاشتو کې حرام دي نور نه دي حرام دا تقاضون کې پیدا وکړه کنه یو مثلا چې ته جمعات روشي خدای کور روشي مسجد روشي یو چې ته زیارت نه اله باندې کوي ها دا خو غلطه خبره ده خدای ارشی ته دی او خدای حرام هغه روژه کې عادي روژه نه بغیر عادي خدای حرام سفاری کې محرم کې عادي هغه نه بغیر عادي دغه روژه یا دغه کوم ورځې شپې دي دا چارج لپاره دي دا ټریننګ دی دا تمرین دی دا ماشق دی چې تو کې هغه صلاحیت پیدا وشي چې ته ګناه پرې خلاص شي اوس که چیرې د روژې کې موږ صرف دوره وو چې دوره شو چې مثلا روژه وځي دو داسې دی لکه یو سړی په زوره وتړې یوه شي نه چې هغه ماته زورونه داسې کوي چې دوی هیڅ درې شي د پړي نه خلاص شو به خدا شو د داسې وي چې تو ته دوباره بیا پړي یا تو ته بیا دوباره یې روژې ضرورت پاتې نشي د یوې روژې څخه کې داسې طاقت پیدا وشي چې ګناه د نزاخت شي حرام د نزاخت شي غصب د نزاخت شي دا چې بلې روژې پورې تو کې د صلاحیت چې دا روژه بلې روژې چې کې متصله کی بالکل هغه صاحب ډېره مهرباني هغه صاحب تاسو مشکور یم ټیم راکړ ناظرین تاسو یې ولیدل چې څومره کوېسچن یا سوالات به چې هغه نن شپې حوالې سره یا سبا عید حوالې سره یا بل سبا کوم عید دی هغه حوالې سره تاسو په ذهن کې هم تاسو وړاندې کړل نوره که نن عید شپه شوله یا سبا شوله خصوصا مو هغه صاحب وایي خپلې دعاګانو کې یاد ساتئ همدې سره موږ ته اجازات راکړئ